د اسلام نه مخکې چې کوم د جهالت دور و په هغې کې زنانه چا انسان هم نه ګڼو او د زنانه دپاره د سره حق نه و او د یتیم دپاره او د ماشوم دپاره به هم حق نه و. د دې عربو به دا یو قاعده وه یو قانون یو چې کم سړی توره چلولی شي او څوک په اس منډه وهلی شي د ده به په میراث کې حصه وي د ده به حق وي او چې څوک جنگ نشي کولی اس نشي ځغلولی توره نشي وهلی نو د ده په میراث کې حصه نشته. نو د یتیم ماشوم به هم حصه نه وه او د زنانو به هم حصې نه وې دوی به د خپلو حصو نه هغه بالکل محروم و هیڅ شی به ورته هم نه میلاوېدلو. حضرت اوس ابن ثابت رضی الله عنه دی وفات شو د ده بیبي پاتې شوه او دوی لورانې پاتې شوې او یوې ماشوم زوی پاتې شو. د تره زامن راولګېدل او د دغې اوس ابن ثابت رضی الله عنه ډېر شی جایداد مال دولت تیم پاتې شوی و ښه مالدار صحابي و. د تره زامنو هر څه قبضه کړل دغې ښځې ته یا دغې زوی ته دغې لورانو ته ذره برابر هم څه شی ورنه کړو. په هغې ډېر مشکل وخت راغی غریبي شوه تنګي پې راغله ځکه چې ټول مال جایداد دی د ترونو زامنو وړلو. نو دا به حضور صلی الله علیه وسلم پسې دا بیبي راغله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خاون مې مړ شو ماشومان جنکۍ راته پاتې ماشوم الک راته پاتې او چې څه وو ټول د ترونو زامنو یې قبضه کړو ایسه یې مونږ ته رانه کړل. حضور صلی الله علیه وسلم دې په دې خبره باندې چوپ شو چې یقینا الله به حکم را لیږي او بیا دا آیت مبارک هغه را نازل شو او د دې نه وروسته بیا نور آیتونه راغلل چې په هغې کې د هر چا خپله مقرره حصه په میراث کې هغه بیان کړه. او په دې آیت کې صرف دغه حکم بیان کو چې څرنګه د نارینه‌و دپاره حصې دي داسې د زنانو دپاره هم حصې دي. لکه نارینه چې حقدار دی په میراث کې نو زنانه هم حقدار ده په میراث کې. نور د اندوان چې دي دوی زنانه له حصه نه ورکوي داسې انګریزان د یهود او نصوارا چې دي اوس په مونږ پورې مذاق کوي ټوکې کوي او مختلف قسم نمونه وي چې دوی د ښځو حقونه نه ادا کوي داسې نه کوي داسې نه کوي دوی د سره زنانه ته انسان نه وي. په دې 19مه صدۍ کې دوی زنانه ته انسان قانون منظور کو چې یاره دا زنانه هم انسان دی د دې نه مخکې به ورته عقلمن زناور وي او دا د څه دپاره ده دا زنانه دا وي صرف د نارینه د خواهشاتو د مړ کولو دپاره د دقې دپاره دا یو مخلوق خدای پیدا کړی دی. دغه د دوی نظریات دغه د دوی عقیده خو اسلام ښځې له برابر حقونه ورکړل دا یو معزز او مکرم او په معاشره کې یو لوی مقام او یو باحیا مقام دی زنانه ته ورکو. دغه رنګې مالی حقونه ورله هم ورکړل په میراث کې ورله لور له حصه ښځې له حصه مور له حصه دغه رنګې نور هغه څومره رشته داران که نارینه دي او که زنانه دي د هغې خپلې مقررې حصې او بلکې اسلام ورله 2 قسمه حصې ورکړي چې د زنانه به د خپل پلار کره هم حصه وي د خاوند کره به هم حصه وي. که خاوند یې مړ شو نو د خاوند په مال کې به ورته هم میلاویږي حصه او که پلار یې مړ شو نو د پلار په مال کې به ورته هم حصه میلاویږي. نو اسلام زنانه محفوظه کړله زنانه ته امن ورکو حق ورته هغه ورکو. حضور صلی الله علیه وسلم باندې چې دا آیت مبارک نازل شو فوراً صحابه ولیږل
د دې زنانا د اوس ابن ثابت رضی الله عنه ماشومانو ته د بیوی ته د مال د دوی د مال ورکړل شي د هغه د تر د هغه زامنو نه ورل ټول هغه واغستلو ځکه چې کله اولاد موجود وي که سړی مړ شي او که ښځه مړه شوه خو چې د دې اولاد شته دی او په دې اولاد کې نارینه او زنانه دواړه دي یعنی زامن او جنکۍ دواړه دي یا صرف زامن دي نو بیا به باقی ټول مال دقې زامنو لورانو ته میلاویږي د ښځې به یې پکې که نارینه مړ دی نو د ښځې به یې پکې اتمه حصه وي چې اولاد وي او چې کله اولاد نه نو بیا به یې پکې د ښځې څلورمه حصه وي او چې اولاد وي نو اتمه حصہ او باقی به ټول د دغه اولاد وي د دغه زوی د دغه لورانو د دوی به بیا باقی میراث وي اوس د ټول د هر وارث خپل مقرره حصہ ده دغه ټولو ذکر وکړي